جوړ شو خلک هغه چې شو کې دا خلکو مجبوره کړه دې خلکو خلک باندې خلکو دې خلکو دا خلک اشتا غنم پراته دي او اشتا کې لګولې راوړي نشته دي ولونه دا پوډر جوړ کړی دي دا ګودامونه چې څومره پټ دي پرویز خټک صاحب زما په حساب کې د دې غلطي محمود خان صاحب د دې غلطي عمران خان صاحب د دې غلطي دلته چې څومره منېګان ایم پی ګان وزیران مشیران دي دا ټول غلي دي او چې دا څومره سیکټریان دي دای سره ملاو دي سرکاري دا مو سره غلي دي او چې کم خلک دا سپورټ کوي د کم ټول غلي دي دا بلیک مارکیټینګ کې په دې دفتر کې دی وخت ټول د پی ټی آی ناظمان ناستي دا غي عہدیداران ناستي او غي دې زنه 300 توړي او چتای او پشپک سوي واخلي او بار په مارکیټ کې په 1400 خرڅي دا د دې کاروبار دی دا پی ټی آی دا غ انقلاب دی دا د مدینه غ ریاست ته یو د سړی زوی نشته دی په دې کې یو د سړی بچي پکې نشته چې دای سره د قوم درد د قوم نه پخي وباسي لګیا دي فوډ دفتر ته راو دا ګودام دا وګورئ تاسو کې خلک دا د وړو تاسو ته نه لري موږ ته نه دا وړو تاسو جیل مټ غلیشه سلطان روا هغه له پیمان ډبل غلیشه چپ غریب نه دی د خلک ولا خلک ناګان ته جوړ شو خلک هغه چې شو کې دا خلکو مجبوره کړه دې خلکو خلک غریب خلکو دې خلکو دا خلک اشتا غنم پراته دي او اشتا کې لګولې راوړي نشته دي ولونه دا پوډر جوړ کړی دي چې دلته خلک راځي راځي کې دا ډېر ولې دلته اني ټایم پرسر څوک د سینا تلی ولګي دا ډېر پلیز سر نه ولګي نش ها لا کار دی امجدا او کاته جوړ کړل سو قرانه ونو کې دې تل خیال کاوه نه بقای زمونږ یا خیالم ساتي دای دا یا خیالم ساتي مسله حل کول دي خیال کوي یار خلکو سره دا فکر دی چې زموږ په ضلع او په صوبه کې غنم نشته او ملک دیوالیه شو لکه ډیفالټ ته لاړه خوراک ته اوړه نه ملایي الله فضل ډک پراته دي دلی دا ګودامونه وغیرہ اثر نه شروع مدلی هغه سره ته واپس یو کا هغه ټول ډک یو دروازه کولاو او دوی ټول ماشاءالله ټول ګودامونه ډک پراته دي ډک دي غنم شته وافر مقدار کې بالکل جی لکه لاس ګودامونو کې و ډک دي وخت کې مطلب دا چې شي شته مطلب صرف وفاقی گورنمنٹ برنامه دو لپاره دی دا هر به استعمالي
اخو ټول صوبه کې خو وافر مقدار سره دا غشتا دغه ټول خبره هم ده غنم پراته دي صرف د دې لپاره دا ټول پولیټیکل انټنشنز دي کنه یعنی خلکو د خپه د 18 ترمیم نه بعد خو دا خوراک د هر یو شی دی صوبایي ګورنمنت حواله دی یا بهر نه ده جی بهر دکان سره او دا رجت گئی بل دوی نه کوټه موټي ته هم جوړه یې دا نو خار دا بار نه هم نشي بس یو هغه په لاس باندې کیږي دا ټول پی ټی آی کی تقسیمېږي کوټه دا بیډي کسان ټول ناس کنه دې په دې باندې پیژنو دا ټول سپیرا غلي ته خبر کې مې وایي دا غادي رفیو کو په دې خبر باندې د دلته نه ارزان وړوالي هلته په خلکو ګران خرڅي د خپل کاروبار جوړ کړی دی همدا څه او خلک هلته مړ ټول شل دې ستوري راځي دی هم بغیر د تاسو نه دې شاته ګرځي معلومات نه نه ورکړي دا ښکارا باندې دا غي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول دی وخت کې دا څومره عام ولس چې ولاړ دي د دې ټول په موجودګۍ کې مونږ د غلي ګودام دوره وکړه لس ګودامونه دي په لس ګودامونو کې اوه ګودامونه داسې تر خولې خولې ډک پراته دي تر خولې خولې ډک پراته دي په لکونو بورې دلته پراته دي د سړی په سر باندې که په نوخار کې یو بورې تقسیمیږي نو هم نه خلاصیږي د 100 میاشتو ذخیره دلته پرته ده خو په بازار کې اوړه نشته په بازار کې اوړه نه ملاویږي بلیک مارکیټینګ دا څوک کوي د دې وجه څه ده په دې باندې به ولس خپل سوچ کول پکار وي نن د پی ټی آی کرتے درته هغه وایي چې موږ نن د اوړو خلاف موږ نن په ټوله صوبه کې د احتجاج کال ورکړی دی او نن به 3 بجې هغه پرویز خټک صاحب په نوخار کې د اوړو د شارټیج د وجې چې کم دی نو هغه به نن احتجاج کوي شرم پکار دی د خلکو لا چې دوی په اوړو باندې په ډوډۍ باندې په غنمو باندې خپل ګنده او غلیظ سیاست کوي دوی له شرم پکار دی څنګه چې تاسو دا خلک لوګي ته چولی پروردگار مو خپل بچی دغه سه لوګو ته واچي تاسو چې څنګه دا خلک ذلیل او خوار کر پروردگار دې دغه سه تاسو ذلیل او خوار کی امين دلته ګودامونه ډک پراته دي او بهر خلک دغه ځای کې دا وګوري په قطارونو کې ولاړ دي اې د اوړو ته ولاړ دي اوړو وته نه ملاويږي شرم نه درځي تاسو په دې سیاست کوي تاسو په دې باندې صبر 18 آئینی ترمیم نه بعد د غنمو بندوبست کول عوامو ته اوړه ورکول او بیا په کنټرول ریټ باندې ورکول دا د صوبې ذمہواری ده نو دا دغلته خلص وزیر اعلی ناسته څه دپاره دی چې دی دا کار نشي کولی چې دی دا کار نشي کولی نو بیا په دې وزیر اعلی هاوس باندې څه دپاره ته په قبضه باندې ناست دی نو تا ته خو په کار داري چې بیا شرم وکړه استعفا ورکړه او ستا دا وارشل مارکه پارټي دی دا لګیا ده په سوشل میډیا وایي چې وایي دا امپورټډ حکومت راغی نو په ملک کې مهنګایي راغله په ملک کې اوړه نشته خدای هم تباه او برباد کا د 400 ګودامونه ډک پراته دي د پیښور ګودامونه ډک پراته دي د اشنغر ګودامونه ډک دي د سوات ګودامونه ډک دي ثوابه مردان ګودامونه ډک دي زاخیلو لوی سٹور د ټولي صوبې ډک پروت تر خولې پوري دا بلیک مارکیټینګ کې په دې دفتر کې دی وخت ټول د پی ټی آی ناظمان ناستي دا غي عہدیداران ناستي او هغه دې زنه 300 توړي او چتای او پشپک سوي واخلي او بهر په مارکیټ کې په 1400 خرڅي دا د دې کاروبار دی دا پی ټی آی دا غ انقلاب دی دا د مدینه غ ریاست ته ستا په دغه حکومت په سیاست زرو دانګم دا ملک خلک داسې چلی منافق بچو د منافق اولاد یو د سړی زوی نشته دی په دې کې یو د سړی بچی پکې نشته چې دای سره د قوم دردي د قوم نه پخې وباسي لګیا دي سرمن ته وباسي لګیا دي جامې ته وسته خیرماران ته جوړ کړی دي په لارو په کوسو هر ځای کې د وړو په دکانونو باندې بې حسابه په میلیونو رش لګېدلې او نن دا بې غیرته به راځي دی به وایي چې موږ به نن د اوړو خلاف به موږ هړتال کوو ستاسو په سیاست باندې زه راودانګم دا سیاست دې ته وایي شرم دله پکار دی تاسو کې آیا نشته ګنې پکار داره چې تاسو خو زهر وخورئ د منګکانو دارو وخورئ ځان قبر ته ورسوئ خدای تباه او برباد کا په روټۍ باندې په غنمو باندې په غله باندې هم سیاست
او بیا وایي چېرې مرکز داسې یو مرکز هغسې تاسو خپله څه کړي دي خپله څه پرفارمنس مو څه دی دا ګودامونه چې څومره پټ دي پرویز خټک صاحب زما په حساب کې د دې غلطۍ محمود خان صاحب د دې غلطۍ عمران خان صاحب د دې غلطۍ دلته چې څومره منېګان ایم پی ایګان وزیران مشیران دي دا ټول غله دي او چې دا څومره سیکټریان دي دی سره میلاو دي سرکاري دا هم ورسره غله دي او چې کم خلک دا سپورټ کوي دا کم ټول غله دي په دې کې هم څوک بیا نشته چې هغه د ولس سره ودرېږي موږ د خپل ولس سره د خپل عام عوام سره ولاړ یو نن دی ته زه ډپټي کمشنر صاحب واوره डी सी साहब जावेद इकबाल साहब वावरा चीफ सेक्रेटरी साहब बंगश साहब तालम वम वजीर आला साहब तयम वावरा چې سبا پورې دا ټول غنم میلیونو ته لاړل د دې ګرینډینګ مو نه کو نو یاد ساته ولس به راځي او دا غنم دا ګودامونه به دله لوټ کوي دا به دله اوچتوي تاسو حکومت نه تاسو کنجرتوب او لوچرتوب راغشته نور که په داسې ونه شوه نو که انقلاب دی نو تاسو خو ګپ لګولې زه به دله پریکشا انقلاب وښیم انشاءالله بیا به وګورئ چې انقلاب څه ته وایي تاسو ټولو له وایم چې انشاءالله د احتجاج کال له تیار شئ موږ به دی له د 24 غنټو د 48 غنټو الټیمیټم ورکو چې دا د وړو د شاټېج دی ختم نه کو نو انشاءالله بیا به موږ د دی په دې ډیرو هم ورځو د دی په ګودامونو به هم ورځو او د دی په تجوریانو به هم ورځو دی له تیار یې ټول تیار یې تیار اوسېږه انشاءالله پرېښودلې نشته